محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم اوریدونکو مسلمانانو، 102 نمبر الله ګران او الله مین د الله محبوبانو بندګانو، نن زما دپاره د سعادت موقع ده چې ستاسو د ضلع ملکن د ماهانه درس په افتتاحي درس کې د شرکت موقع ملاو شوه. امیر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد وزیر صاحب د نظم او امور کی یو امر او یو کار د ماهانه درس قرآن شروع کول دی بحمد الله و بتوفیق الله. علاقی جید او غورا لوی دی علماء هم حاضر دی، طلبام راغلی دی اور عوام مرگری هم در پشوق او پکسرت راغلی. زمنگا استاسو دا اللہ ببارگاہ کی دقی لوی رحم دا اللہ دے او دا لوی نعمت دا اللہ پا منگ باندے دے چی منگا خپل کلام مقدس سرا وابسته کړي. د دې درس ترتیب د امیر صاحب محترم په حکم باندې موضوعاتی وي. هر میاشت به په یو موضوع خاصه باندې درس وکیږي. نننې موضوع تنظیم او د تنظیم اصول، اهمیت او ضرورت. اصل خبره دا وه چې د قرآن کریم په اصول ثمانیو کې د تنظیم درجه 9 نمبر وه. اوله مسله د توحید دا، بیا دویم رسالت دی، دریم صدق د قرآن کریم دی، سلورم قیامت اثبات دی، پنځم جہاد دے، شپغم انفاق دے، او اوم تنظیم، اتم آداب دی. لیکن نن اولنے درس د تنظیم په عنوان باندې د وجې د ضرورت نه و
چې دا د توحید او سنت د خادمانو نوکرانو یو منظمه ده چې په دې وطن کې پرامن طریقې سره د انقلاب قرآنی خواهشمند او خواهان دي. الله د کتاب د نشر و اشاعت په دې عظیم او مقدس کاربند دي. دې کار لبا مزید ترقی اعلی ملاویږي چې کله نظم خه مضبوط وي او هر مرګره په خپل خپل ځای باندې د الله د دین او د الله د کتاب په خدمت کې په اتفاق او اتحاد سره مصروف وي. قرآن کریم د تنظیم اصول بیان کړی دي اور الله حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله حکم کړی دی فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. الله حکم کړی دی وتعاونوا علی البر والتقوى. د صحابه کرامو تنظیم، د اصحاب کاف تنظیم، د اصحاب طالوت تنظیم قرآن کریم ذکر کړی دی اور حدیث کی مرازی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا آمرکم بخمس امرنی ربی بہن. زتاسو تا د پینزو خبرو حکم کوم چې ما ته زما رب دا حکم کړی دی. یو السمع، حق او د حق پرستو اوره. دویم والطاعه، د حق او د حق پرستو تابعداري کوي. دریم ولزوم الجماعه، جماعت التزام کوي او د جماعت سره وابسته اوسېږي. جماعت نو مراد جماعت د حق پرستو، د دیندارو او د دین د خادمانو چې دا غي مرام او مقصد او مشن او منشور کار د انبیاء مخ په وړاندې بوتللی، بندگان د الله بندګۍ د الله په لاره بللی. سلورم جهاد اور پنځم هجرت فی سبیل الله تعالی. اگرچہ جهاد او د هجرت مرتبه د تنظیم نه اوچته ده، تنظیم خوده هم د دې لپاره و حدیث کی تنظیم اور لزوم د جماعت مقدم کړي دي. بغیر د ډلې د مؤمنانو نه چې بل طرف تاوړي نو قران وی و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونصله جهنم وساءت مصیرا. د صحابه کرامو د تنظیم صفات قرآن ذکر کړي چې دا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آداب ذکر کړي د امیر صفات، د مامورین صفات قرآن ذکر کړي. ما چې کوم آیت لوسته ده د سوره آل عمران 102 نمبر آیت. په دې آیت کې اول اصل د تاسیس د جماعت ذکر کړي چې هغه د عقیده او د ایمان سره تعلق لري، چې د اراکین جماعت عقیده به یو او هغه د الله د توحید عقیده ده. یا ایها الذین آمنوا
اتقوا الله حق تقاته، او ایمان والو اللہ نہ ویری گئے حق یرد اللہ، دا یرد اللہ مانا حق دا اللہ بل چالمور کوئے، اور لوی حق دا توحید منل دی، حدیث دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چی تپوسی کڑو دا نبی علیہ السلام نا ما حق اللہ علی العباد، اے دا اللہ حبیب دا اللہ حق بندگان صدے، نبی علیہ السلام فرمائل دا اللہ توحید و یکتائی مانل یعنی یو دا اللہ عبادت کول، کلچ عقیدہ دا اراکین دا جماعت دا توحید نہیں او نظریہ و عقیدہ دا شرک وی، بیا جماعت و اتفاق و نظم برابر نہ پاتی کی چی پیو اللہ متفق اور متحد نشی نو دا بلا سے اتفاقی کله د نوټونو د پاره یو ځای شي، کله د نوټونو د پاره یو ځای شي، کله ځمکې او خاورې د پاره یو ځای شي، کله د دشمن د مقابلې د پاره یو ځای شي، خو تب پی گمان کے جمیعاً وقلوبهم شتا، دی یو ندی گورے، دی یو پا عقیدہ کی دی یو درگاہ دا پارا دا حاجت روائے او دا بل دا پارا دا مشکل کشائے باور دے، نو دا بل الہ دے چی الہ او خدے یو نشی نو دا خلق بس یو شی، نن چی پا وطن کی فرقواریت دے اختلاف دے او انسانان دے انسانان و دشمنان دی، داغی بنیادی وجہ دادا چی دی اللہ یو ذات و صفاتو کی و حقوق و افعالو کی ندے منلے، نو چې د خلقو الہ یو نشي نو دا خلق بسنگ یو کیږي، یو کیدو د پارا اول د لا الہ الا اللہ کلمه دا او د لا الہ الا اللہ مسئلہ دا، نبی علیہ السلام په سیرت کی دا تعلیم ملاو شوه دے چې پدی کلمه خپل پردی شوی دی او پردی خپل شوی دی، او هغه د دنیا د ګډ ګډ نه د کلمې د لا اله الا الله منون کی چراغلی دی او یو ځای شوی دی، بیا د دې تړون شلون د دنیا سره نو د دې طاقت چانه لرو، د یو بل نمخ کی وبنس کی او شهیدان کی، د یو بل سره کورونه او مالونه تقسیمای، په یو بل باندې ځانونه قربانای، پیو بل زیریگی او دردیگی، دا اتفاق او دا اتحاد دا لا الہ الا اللہ پا برکت راغلے دے، اور قرآن موئی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، محبوب اللہ رب العزت استاد مرگرو پا منس کی محبت و مینا الفت و مودت پیدا کا، دا دیو کلمی پا مانلو دیو بل رونا رونو گرزی دلا، کتا د دنیا دا ټول مال او دولت خرچ کړي نو تا د دې پزړونو کې محبت او مینا نشوا پیدا کولی، الله د خپل کتاب چې د دې کتاب مقصد او غرض د لا اله الا الله تفصیل دی، د دې کتاب په ذریعہ د دې مرګرو په منځ کې محبت او رافت پیدا کا، دا په مال نو یو شي، دا د اقتدار په هوس نو یو ځای شي، دا د دنیا د مفاداتو د پاره نو یو شي، که یو شي نو په لا اله الا الله یو شي، نو اراکین د جماعت
د دې عقیده به یو وي د الله د توحید. دویم قانون ورپسې ذکر کوي، قانون به قرآن او سنت وي. ګوره دی جماعت د مؤمنانو کې رکنیت به د هغه چای چې هغه د رسم او رواج نه مخ واړی، د بدعات او خرافاتو نه مخ واړی، د خلقو د خیالاتو د خپل خواهشاتو نه مخ واړی او سری خم تسلیم شي د الله قانون ته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فائدې بیا دو ذکر کوي، دنیاوی او اخروی، او تاسو علماء. بیا دریم قانون ذکر کوي د جماعت. جماعت کی مرګري او اراکین د جماعت دا به کار کوي، فعال وي. دا سینه چې اسی د نوم امیر دی او ناظم دی، مرګري دی. مرګرتیا صرف دا ده چې ګیلو له تکړه دی، ما ته د ډوډۍ وینا نه وکړي او زما د خیال نو کړي نه. کارونه درې دي د حق پرستو د جماعت، درې کارونه دي د اراکینو د جماعت، درې کارونه دي. یو دعوت الخير، دویم امر بالمعروف، اور دریم نهی عن المنکر. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. سلورم اصل د جماعت د تاسیس د پارا، اراکین د جماعت په جماعت بخپل مال لګي. دا جماعت د دین د خدمت د پاره، د خپل ځان د خدمت او د مفاد د پاره نو تب ځانم کړي او مال بم لګي. نو فند به په امانت او دیانت برا غونډيږي او په دیانت او کرم ادا په دین د الله لګي. پدې کې ډېر احتیاط کوی. نبی علیہ السلام ته چې الله کار حواله کوي نو ورته وسیابک فطهر. الله د حرام خورونه د دین کار نه لګوي، دا د حلالیانو کار دی چې په حلالو اکتفا کوي او حلال خوري او حرامو نه ځان ساتي. امام بخاری چې وروته د علم د طلب د پاره لاره کې په یو ځای کې د تهمت خطر و نو خپلې پیسې سین ته ورزولې. تفصیلی واقعیا دا او زه اختصار کوم څنګه خدای مان شوی دا او زنا وخت راغله نو تاسو ډیر نه کړو. نو سلورم قانون داو چې په تنظیم بخپل مال لګي اور دا مال به په قران لګي، په دین به لګي، دا فند به په دین باندې لګي. دا وستا سره د الله د دین او د الله د کتاب امانتي. سلورم قانون نه بعد آخری پنځم قانون ذکر کړي چې دا د جماعت د حفاظت د پاره د غیر رازدار تبا تنظیمی راز نه وای. بعضی مشورې او خبرې به د رازي دا به د وخت نه مخکې نه ښکارا کوي، لکه دشمن به خبر شي او استاد منسوبي توڑ به وکړي. لس وجی د دې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. قرآن ساجیبه کتاب دی چې کمی غاړي ته روان شي داسې د ویخه بیخه بیانې سنیم ګړتیا نه پریږدي. که مسله د توحید وي زړه په داسې خوشاله شي چې قرآن توحید بیانې. مسله د رسالت وي زړه ته په سکون میلاو شي د نبی علیہ السلام د رسالت په بیان او د نور انبیاء په تذکیرو. که صدق د قرآن وي، که ایمان بالآخرت وی، که جهاد وی، که انفاق وی، که تنظیم وی، که آداب وی، کمی غاړې ته چې قرآن روان شي ته به وایې جوړې قرآن کې همدغه مسله د بل څه نشته څه، خو هره مسله او خبره داسې د ویښه بیخه بیانوي او اشکالات دفع کوي، تسلی مقام ته دې رسوي. دلته دا
د تنظیم د اصول په سلسله کې سناشنا اصول بیان شول. اول اصل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، او ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا دا خطاب په قرآن کې تقریبا 88 مقاماتو کې دی اور دی کې د الله د طرف نه اظهار محبت دی. دین بعد پیغام د مینې او د خیر دی. دا مینه او خیر کله د شر نه د بچاو ترغیب وي. اے زما منونکو بندگانو ایماندارو په مادرانو، اتقوا الله حق تقاته، ویریږئ د الله نه حق تقاته، حق او مناسب یرا د الله. الله دې یری چې صحاب دې الله نو یریږي، معنا د الله حق بل چاله مور کوي. تقوا ستوي، قرآن هدل للمتقین نے تقوا ستوي. نو حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے، نبی علیہ السلام فرمائی متقیان الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی. متقیان آغا خلق دی چیزان دا شرک نساتی و زما پا تابیدار عمل کری، یعنی توحید و سنت والا متقیان دی. اتقوا اللہ، متقیان شے اللہ نوی یری گئے، توحید من شرک مکوئے. اتقوا اللہ، اللہ نوی یری گئے، سنت باندی کلک شے بدعات مکوئے. اتقوا اللہ. بیاد تقوی مراتب دی اور د تقوی تعریفات دی، د تقوی فائدی دی. ان اللہ مع المتقین، متقیان سرد اللہ معیت خاصہ دے، واغزان لباس دے، زنن دین عاجز ما حق تقاتی ہی باندی یو ظاہری اشکالو اغداو چی دا اللہ دے یری حق بلا سوک ادا کریشی، دا اللہ دا بندگے حق بلا سوک ادا کریشی. نبی علیہ السلام بچی دا اللہ عبادتو کو نبیہ بے فرمائل ما عبدنا کا حق عبادتی کا. دا اللہ ثنا بھی اللہ اسی ثنان علیکا انت کما اسنیت علی نفسی کا. اے اللہ استاد حمدون استاد صفتون استاد عبادت حق ادا نشر. چی پیغمبر پاک دا فرمائی نو موتا سخلقی نبیہ حق تقوی صدا. نبیہ رستو قرآن کریم ذکر کئی فاتقوا اللہ مستطاعتو، اللہ نوی یری گئے سمرم چی وسر سی حق کو نشے ادا کولی خطر وسا پوری. زکا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ستاد وس آخری حد پوری دا اللہ نے یریگا، دا اللہ دا قانون پابندی کوا، دا اللہ بندگی کوا، بس دا وس پوری حق تقاتی شو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، او ایمان والو یریگا دا اللہ نا حق یرا دا اللہ نا، مناسب یرا دا اللہ نا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ممرے تاسو مگر پدا سیال کی چیئے تاسو تابداران مسلمون، دا اللہ دا قانون پاسداران. گردن نہاد اللہ تا دا مرد چاپوس کی سو چی پا حالت دا اسلام کی مڑشے گورے دا سینی چی پا بل حال کی مڑشے مر خود چا پلاس کی نہیں. دا دعوت دے دے استقامت علی الاسلام چی پا اسلام کلک شے شب و روز دا اللہ پا دین کی تیروے. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دا وصیت دا پیغمبرانو فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دا دا انبیاء وصیت اخبر اولاد تا چی پا دین دا اللہ پا اسلام پا دین متین، دین فطرت، دین توحید کلک شے مرگ برازین پا اسلام پا حق لارا پا دین پا صحیح عقیدہ راشی.
ولی چې ته هر وخت په دین کلکی خو یو وخت خو به د مرګ شي اخیری کړه نو تعالی به په دین مرګ راشي په حق لاره به مرګ راشي په صحیح عقیده به مرګ راشي او دا لوی سعادت ګوره په تنظیم کې د توحید مسله چې بیانې ده نو د مرګ تذکره وشوه معنا د حق پرستو تنظیم او جماعت دنیا د پاره بنی دا به د قبر حشر د پاره دا د دنیا ووټ نوټ او وړ پړ او زنده‌باد او مرده‌باد د پاره نه دی منګم د جماعت اشاعت توحید او سنت ورکرانی او د دی وجې نه چې دا د مشن رسالت امین جماعت دی دا د موحدین یو منظمه دا یو اتفاق دی د الله د قران د عاشقانو د دین د نوکرانو یو نظم دی او د دې کار د دنیا د زنده‌باد مرده‌باد سره نه دی نه ووټ سره دی نه نوټ سره دی په سر تار نه لرو په چاکار نه لرو یو میشن دی یو مقصد دی چې الله راضي شي او زمون په لاس الله خپل مخلوقات له خپل بندګانو له خیر او اصلاح ورکړي او دا میشن د انبیو زکمن د اشاعت توحید او سنت کارکنانی اور ګوره دی نعمت د الله تسبقو نه ګوره نن پدی دور کې پدی وطنونو دا جماعت د الله لوی رحم دی اور کلی دل واړی مخلصین کرا د الله سره محبت کوونکی خلک ناغه په دې جماعتونو مدرسو کې بدرته ملاویږي او د دې جماعت سره وابسته د دې نعمت قدر وکړي د دې نعمت جماعتونه پیجندې شي په منشورونو باندې د هر جماعت خپل منشوري زویم زما جماعت ولی غوړه ده د هر جماعت نه زکه چې زما د جماعت منشور غوړه ده د ټولو جماعتونو د تنظیمونو نه زمنګ د منشور ک تفصیل کې نو خبره وګديږي خلنډه ده چې هغه میشن کمیشن د پاره چې الله انبیا دنیا ته را لېږل هغه د جماعت اشاعت توحید او سنت میشن دی کمیشن د پاره چې الله قران نازل کړي لري کمیشن د پاره چې الله مونږ ته حکم کړي لري هغه میشن د جماعت اشاعت توحید او سنت میشن دی کګوره نو د دنیا لوی مفسرین په دې جماعت کې لوی محدثین په دې جماعت کې دي لوی فقها او د فنون ماهرین لوی مجاهدین په صحیح طریقه jihad کوونکی لوی مفتیان او لوی مصنفین هغه د دې جماعت دي زکه د دې جماعت میشن خالص دی او دې ته چې راټولېږي دا خالص او کارا خلک د دې جواب او توړ او مقابل بیانې منګلی دلی دي نور ډلې دا غي د علم حیثیت هم منګلی دلې دا غي تقوا او ورع هم منګلی دلې دا غي دینداری او للہیت هم منګلی دلې چې حق نه بدلېږي په بدلېدو د حالاتو حق نه بدلېږي په بدلېدو د زمانه حق نه بدلېږي په بدلېدو د خلقو د خیالاتو اق خبره چې د انبیاء وا نن د دې په کامیاب به عزتمن به خو چې درې کار وکړي یو کار مشرانو سره حسد مکوئ کله داسي الله رب العزت دا مرتبه بدلی کړي دي بیلی کړي دي چاله اوچته درجه چاله کمه درجه د چا ډیر مرګري عزت کوي د چا عزت داغه نه کم عزتمن خټول د چا درجه اوچته د چا کمه شیطان کوشش کوي جماعتونه روانيږي په حسد باندې او حسد ګناه کبیره ده نو چې ستانه الله چاله لوی درجه ور کړی دا عمر کې ستانه کشر دی ابن عباس دو عمر رضی الله تعالی عنہ په شورا کې ناس دی الله ولا درجه ور کړی د قران په علم نو تا سره حسد مکا دویم کشرانو تسپک مګوره
مشرانو سره حسد مکوئ. دویم کشرانو ته سپک مګورئ. ادنا نه ادنا کارکون دی دا ماشوم دی کیدی شي چې سبا الله د دنه دومره خیر خور کی چې د لوی لوی خلکو نه دومره خیر خور شي. زما دا نظریه ده چې قرآن تناس او د توحید منون کې او د سنت خپلون کې کدا هر سو کی پالا گران دے تا عزت مند دے کدا عاجز دے غریب دے بلال حبشی دے کدا عجمی دے سلمان فارسی دے سلمان منی من اہل البیت کشرانو تبسپک نہ گو رہے خپل میز کی پا جماعت کی ہر چالا بدی عزت پا نظر گو رہے برداشت بکوئے ایثار بکوئے دانه د چې ته د ځان د پاره خپل مشرت د پاره خپل عزت د پاره د بل د عزت خیال نه کوي. درېمه ضروری خبره ده چې جماعت چری د دنیا د مفادو د پاره استعمال نه کوي. والله العظیم کمن دنیا ته مخه کړه دنیادار به زمون نوکران شي. منګ په چل د ګټلو د دنیا کویږي من پدی پوئیگو پا اللہ مدورا بروسا دا چی انشاءاللہ العزیز دنیادار با دا دنیا دا گٹلو پا چل دورا نپوئیگی سمر چی دا عالمان دا قرآن نوکران اللہ دی لسورا پویا ورکڑو پا حلالا گورے پا حرامانا لیکن دی دا آخرت فکر دا مخلوق و دا قام دا خیر فکر پا مخر آغستے دنیا نے مخڑو لے دا د جماعت تر امتیاز دی چې د دې مدرسین درسونه د قران کوي بی اجرت او بی لالچا چرته په یو درس کې دا وینا نه کیږي چې مال ووټ راکا مال نوټ راکا ها فند کا جمع کوي پیسې نو تاسو دي او تاسو په لاس لګي په دین او په کتاب د الله لګي مدرسې سره تعاون دی ما سره خو نه دی د الله په دین لګي منګ چریم دا اعلان نه دی کړ داسې علما شتا چې ما ته معلوم دی او زمونږ مشرانو کې ما ته معلوم دی چې ټول عمرونه داسې تیر کړل د استغنا او د فقر اوس وفات شوي دي زه په نوم اغستو صاحب نه ګڼم شیخ عارف شهید رحمت الله علیه یو ځل څه کتابونه پکارو او چې کتابونو د پاره یو مرګري سره رابطه وکړه هغه ورته ما سره د زکات مت کې څه کتابونه شتا او تاسو له نشم درکولې زکات د مت د زکات دی شیخ سے ورته وی چاته وایا ما عزت نفس مساله دا خو په ما زکات کیږي دومره وی سړیو هغه زکات کیدا شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ طول عمر د خور په کوټړې کې تیر کا قسم د الله په ذات کې د دنیا بادشاہانی د خو خور تم رسیدل کاغه اقتدار وخته کاغه مشرت وخته دنیا په تاریخ کې به داغه مشرت یادې ده الله ورله دور صلاحیتونه ورکړي. زما استاد او شیخ میر سمیع الحق رحمہ اللہ دا افغانستان امیرو دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ حضرت شیخ بوی مان دو کسانو قرآن خوی لے یو بے میر سے بھی یاداو اور یو بل عالم بے یاداو عزت اشکال ہے دا شیخ القرآن سر تیر کڑی یو ذری زوی زمان سرو پا سفر واپس را تیری دو خیبر پا علاقہ پا باڑا میں شیخ سے بکور کی ویا کور بھئی او ما خامیو ظلمی داو چی نن با شیخ سے سر ڈوڑے خرمو دا دا پا کور کی بے خرم زکا منگ پا مدرسہ کی دا دا سر ڈوڑے خوڑا نو چی درس کی و تفریح وشوا شیخ سے دیر روی سڑیو خو ما سر بے دیر مینا کولو ما تا بے سابیق سے بھی او پا بیمارو پا درون بدن با ما تار وقت پاسی دا زبډیر خجل او ملامتوم ما ته وی استاسو د قرانه د دین په خدمت کې لوی برخه ده ما ته غسترګو کې غړي
خو بهرحال چې تفریح به شوه نو موږ به موږ یو څه نه څه خوراک به پکارو دفتر ته به نه تلو ځکه شیخ صاحب به چې څه خوړل هغه موږ نشو خوړی سهار به چې طالبانو نه کمې ټوکړې د ډوډۍ به پاتې وي ترخی کاوی سره به هغه خوړ اواز به وکړو ویواله راشه که نه کېنه وخوره را سره دا کاوس میجي زه یې نشم څکلی ما یې کور کې خو ډوډۍ څه سالن څه خو به پخېږي کور کې به ورسره ډوډۍ خورم کور ته چې لاړو کچه کوټه وه او په شلېدلي کټ کې شیخ صاحب ناست و ډوډۍ ورته پرته وه زوی ته یې وي یاره دا وکړه ډوډۍ راوړه ما ډوډۍ خورم خو راوړی ما دغه خورم ما ته دا ته نشي خوړی ما دغه خورم وي دا ته نشي خوړی تاله به بل څه راوړي که نه څه به تیار کړو ما یې جي که راباندې خورې خو دغه به خورم او که نه خورې ځم بیا وی راځه کېنه کېناستو الوګانې یې شولي وو غوړو درک پکې نه لګېده سره د پوستکو او شیخ هغې ته ناست و هغې خوړل د افغانستان بادشاه چې چا سره ملاقات له درخواست کوي هغه سره د پوستکو یې شېدلي الوګانو ته ناست زه تا ته د چا تذکره وکړه نن ته او زه د دې جماعت غړي یو د دې اراکین یو ګوره دا جماعت د ډېرو لوی خلکو دا امانت دی د دې امانت ډېر خیال وساتئ دا د دې دنیا د اولیاو محنتونه دي دا د ډېرو الله والو قربانۍ دي که زه تا ته تذکیرې وکړم د هغه قربانو د هغه وینو قدر درته بیان کړم چې کوم دې جماعت دپاره توی شوي د هغه زندانونو حالات درته بیان کړم نو نه به زما حوصله د بیان وي او نه به ستا حوصله د اورېدو وي خو دومره یاد ساته چې دا جماعت په موږ باندې د الله یو لوی رحم دی چې الله رب العزت موږ دې سره وابسته کړي او زموږ شب او روز تېرېږي په دې کې او د دې جماعت میشن کې زموږ صبرخه ده څه حصه ده موږ د دې کارکنان یو سبا به د هر چا د مرګ آواز کېږي او فلانې مړ شه هغه څوک هغه زمیندار هغه ډاکټر هغه افسر هغه وزیر هغه منسټر هغه نوکر هغه دکاندار هغه خان هغه نواب مړ شه چودھری مړ شه او چې زما استاد د نوم آواز کېږي نو چې داسې وشي هغه د قرآن نوکر مړ شه هغه د توحید او سنت خادم مړ شه چې دا هغه ټول عمر په اشاعت د توحید او سنت کې تیر شه ټول زندگی په دې مشن کې تیر کړه ټول صلاحیتونه د دې لپاره وقف بچی یتیمانان شول خزي کونډې شوي او د لوی لوی خلکو زندګۍ په زندانونو کې تیرې شوي قدر وکړئ ما او تا سره د شورا ټیم نه ما او تا سره د تنظیمي کار ټیم نه احساس نه ګوره دا وړه خبره نه ده دا معمولی نعمت نه دی راځئ چې د الله په کور کې الله نه د شوي کوتاهیانو معافي وغواړو الحمدلله د ضلع ملکن جماعت ښه فعال دی او ښه جید علما ښه نران ملګري هغه لګیا دي پنجپیر پسې تقریبا جماعتي دویمه اجتماع ستاسو په ضلع کې کېږي چې هغه ډېر کامیابی پالډن کېږي داسې ستاسو دا علما دومره بیانونه به په بله ضلع کې نه څومره بیانونه چې په دې ضلع کې روزانه اجتماعات دي چېرته د درس ختم چېرته د درس آغاز وي چېرته بله بهانه جوړه کړئ زه خو هم روزانه روان یم کله کله داسې محسوسېږي لکه دا ملاکڼ چې زموږ دویم کور او داسې ډېر علما راځي الله دې دا محنتونه او خوارۍ په ځای کړي او قبول کړي نو ستاسو جماعت او تنظیم بحمدالله ښه مخ په وړاندې روان دی خو ګورئ نورم محنت پکار دی نورم کوشش پکار دی او موږ ته ګورئ ډېر لوی کار پروت دی ډېر لوی کار پروت دی په
پدې کې بهيلي دمي نه کو وخرا سره لګ دی او مزل را تډیر دی نو چې وخت لګي او مزل ډیری نو خلق منډه وي منډي وای هلي زلي وکي کړهو کې تکلیف برداشت کې جهد مسلسل وکي نو درې کار وکي مشران سره حسد مکوي کشرانو تسپک مګوري او دین د دنیا د پاره مې استعمالوي جماعت د اشاعت توحید او سنت د دنیا د مفادات د پاره باندې استعمالوي زد الله په کور کې د قران وړاندې تاسو سره الله اوس کوم چې کامیابی یې او کامیاب به یې ان شاء الله زمون ټول نه الله راضي کیږي او زمونږ دا کړهونه ک نیمګړي دي ک ناقص دي ک کوتاه دي الله به پډیر څه قبلې او زمون په لاس الله خیر خوري او د قران د انوارات او د قران د اسپرلې او بهار دا وطن او ټول دنیا په الله آبادی خورازه چې سبا قبر حشر د پاره تیارې وکړو او د الله د دین خدمت وکړو تاسو مطمئن یې په دې جماعت د دې په مشن مطمئن یې دا ښکار دی نو پکار دی کړه نو بیا په دې کې د هر چا برخه کم مرګري چې غیر حاضر دي په دې درس کې یا غیر حاضری کوي په شورا کې اغه سر رابطیو کې او زما د طرفه تپوسو کوي زما د غاړې نه وایدا یو ملمو زمنګا او غویلو چې فلانه مرګره نو په درس کې په شورا کې ناراضي تاسو ورشه او کبیا زما اجتی نو ماته وای نو زبو پسې ورشم او زبو سره کینم ان شاء الله العزیز مرګري زما عزت کوي الله دی عزتمن کی الله دی دوه جهان نه خسته کی شورا د امیر اطاعت امور شرعیو کی د شریعت خلاف نه او د قران خدمت او د توحید او سنت اشاعت او د مشران او ادب کشران عزت او شفقت او للهیت او اخلاص دا زمون مشان راه دي او په دې لار به ان شاء الله العزیز زمون نساخیږي دا د نمبر خبره ده فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله د دې لارې نه ماړوا الله په دې لار را لجوند او مرګ راکا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم